کتاب الجهاد شروع دے امام بخاری باب دی باب دے ثابت پا گویا بیان د گناہ دا اغا چاکی چه ملکی یو زمی لرا زمی خود اس پہ جانے کنا چه اسلامی حکومت کی اسی گی غیر مسلم دے او د اسلامی حکومت وفادار دے اسلامی حکومت تا ٹکس ورکی نو جو ټیکس ورکوي نو د هغه د وینو د هغه د مال او د هغه د عزت داسې حکم دی څنګه چې د مسلمان دی او دی ولګېده او د هغې باوجود یې مړ کړ او هغه څه جرم هم نه دی کړی څه ګناه یې هم نه ده کړې څوک یې وژلی نه دی خپله معاهده یې ماته کړې نه ده اسلامي حکومت خلاف لچکر نه کوي د اسلام خلاف پروپیګنډه نه کوي نو دا په داسې طریقه باندې دی مړ کړ نو د دې سړي ګناه څومره ده نو د جنت بوی په ده باندې حرام دی او د جنت بوی دا د 40 کالو په مزل باندې چې ته جنت ته نږدې شي نو تا باندې به جنت بوی لګي خو ده باندې به جنت بوی نه لګي دی به دومره لري نو دونه سزا ده خو دې معنا دا نه ده چې دی ګینې ابدي جهنمي دی ځکه چې د مؤمن دپاره ابدي جهنمیت نشته نو دې معنا دا ده چې مؤمنان چې په کومه طریقه باندې مخلصین مؤمنان جنت ته ځي داسې به دا یار نشي تللی لکه دی به د یو مجرم په حیثیت باندې په جهنم کې سکور ته ساز کړي نو بیا به چلته وروستو راشي او دا خوان بنی نو ځکه وایي حدثنا قيس بن حفص حدثنا عبد الواحد حدثنا حسن بن عمر حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم دا عبد الله زوی عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما نہ روایت تے نبی علیہ السلام نے روایت کئی قال من قتل معاہدا چاچمڑ کا یو زمی لرا نو لم یرح رائحة الجنہ دی لفظ کی گن احتمالات دی محدثین ویلی دی دا مانا چی یہ بانی زور او پری باندی زیر معلوم سیغه دا لم یرح دی با بوی نکی بوی د جنت او دام راغلی دا یو نسخه پدی کی چی لم یرح اریح یعرحون سمع یسمعون نو لم یرح پکی راغلی او یو دریم نسخه پکی لم یرح دی باب افعال نو لم یرح رائحة الجنة او وإن ريحها او بوی خوشبوی د جنتا لتوجد من مسیرت 40 عاما اغا ملاویگی او موجودیگی و مزل د 40 کالو باندې چې جنت ته نږدې شي استاو جنت په منځ کې دون لویه مسافه تا باندې بر جنت بوی لګي باب اخراج اليهود من جزيرة العرب امام بخاری باب دی چې وستل د یهودیانو د جزیرة العرب نه او دا جزیرة العرب چې دی نو دا کم علاقه در نستاز پر حاشیه باندې نمبر 1 باندې لیکي هي اسم سلقع من الارض وهما بين دا حجاز اغا اوچی غند زمکی تاویلی کیگی وهو ما بین حضر ابی موسى الاشعری الى اقصى اليمن پی طول دا حضر ابی موسى اشعری دا یوزی نوم دے چی دا یو طرف دے دا یمن الى اقصى اليمن دا یمن اغا انتہا پوری دا پتول کی دے دا جزيرة العرب او ما بين
رمل ببرین الى منقعة السماوات دا رمل برین چې کوم دی دا یو بل علاقه ده د هغې نه د هغه کټایي د سماوي پورې په پلنوالي کې دی چا دا ویلي دي او وکیل سو کوئی من اقصى عدن الى ریف العراق د انتهایی لري حصې د عدن نه تقریبا د ریف عراق د عراق پورې طولا په اوږدوالي کې دی ومن جده ساحل البحر او د جدې نه چې د سمندر غاړه ده الى طرف الشام دا طرف د شام پورې عرضا دای پلنوالی دی قال الازهري سمیت جزیره دې ته جزیره ولې وایي ځکه جزر پرې ښودو ته وایي لأن بحر فارس او بحر السودان احاط بجوانبها ځکه چې بحر فارس او بحر سودان د دواړو د دې په دواړو طرفونو باندې احاطه کړې ده واحاط بالجانب الشمالي او احاطه کړې ده په دې په شمالي جانب باندې دجله او فرات دو سیندونو کذا په طبي د مشکات شرح ده او په فتح الباري کې دي چې مصنف اقتصر على ذکر اليهود لأنهم يوحدون الله تعالى إلا القليل منهم ومع ذلك أمر بإخراجهم یعنی دلتا مصنف عنوان کې خودل چې د یهودو رکول د جزیرة العرب نه دا ولی ذکر کا ځکه چې دوی یو خدای خو مني مګر لږ داسې دي چې پکې مشرکان هم دي ومع ذلك امر باخراجهم چې داسې د بډي غوندې موحدین دي د هغې په باره کې دا حکم دی چې دوی د جزیرة العرب نه ورک کوي نو چې کوم سوچه کافري دا اوس چې محمد د دجال لپاره کلی سازوي او یهودیان ورته به راځي هغې ته او دغه ځمکه چې صحابه و ګټلې وه دا جزیرة العرب کې دا دوبۍ د شیخان میخان دلته هغې هغه د یهودیانو له چې کوم دی غټې غټې محلې ورکړي دي او زه به پخوا تلم په هغه زمانه کې دا شی شروع د 100 کالو په لیز باندې یو کم 100 کالو په لیز باندې به یې ځمکه هغې سوپایې به بنګلې سازولې نو په مع ذلك امر باخراجهم نو په یکونو اخراج غیرهم من الكفار بالطريق الاولى چې دا ډبړې غوندې موحد مه پرېږدئ چې یهودي دی نو دې نه هغه کوم چې سوچه کافر دی خو په جزیرة العرب کې بالکل نه پرېږدئ اوس هغه خلک هغه د امریکې پوځونه او دا خلک یې راوستي دی په دغه پاکه ځمکه کې ډېرې کړي دي غریبانان د څه نه خبر دي او دغه مولیانو ښې دغه د پولېدین خو غلط زده کړې ده د مین بیلچار او د هغې کې لګیا دي پوهېږئ په دې باندې چې محمد ویسار دی ویسار دی چې وایي نه خو ماښام وي نه دی چې ماښام دی من جزيرة العرب او وقال عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله عنه د پیغمبر خدا په حواله دا خبره کړې ده چې پیغمبر خدا تاسو ته ویلو چې اقرکم ما اقرکم الله به موږ به تاسو برقرار په دې ځمکه د خیبر ساتو سو پورې چې الله ساتي داسې تاسو نه ویل چې د عمر دپاره بدلته یی نه هغې پورې به یی دا به کروندې به کوئ او موږ له به اشته راکوئ چې څو پورې الله غواړي دا چې کله هغه شړل نو هغې ورته چې ګوره محمد صلی الله علیه وسلم موږ سره دا معاهده کړې ده موږ یې دلته راکړي هغه ویل ما ته پته ده تاسو ته نورې خبرې کړې هم ما ته یادې دي حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة قال بينما نحن في المسجد ناسا پمنګ په جمعات کیو خرج النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام وته فقال انطلقوا الى يهود ته ورشئ فخرجنا پس منګه اوتو حتی جئنا بیت المدراس حتی چرالو منګه هغه کور د مدراس ته د هغه مولا ته چې هغه پای کې مدرس مولا تورات په خلکو ته یو غټ دروغجنو فقال اسلموا تسلموا نبی علیہ السلام ورته ویلي چې او یهودو اسلام راوړئ تسلمو محفوظ بشئ
او ګوره او پوه شئ چې واعلموا ان الارض لله ولرسوله ځمکه د الله او د رسول ده واني اريد ان اجليكم من هذه الارض ما اراده کړې ده چې د دې ځمکې نه تاسو زه واړوم او لرې کم شړم ومن یجد منکم بماله څوک چې خپل سمال مومي بماله شیئا نو فلیبعه خرڅ کی والا کنی فاعلموا پوه شئ ان الارض لله ورسوله ځمکه د الله او د رسول ده زه به تاسو دې نه لرې کوم نو ښه تیارې وکئ چې څه شی خرڅوي خرڅ کئ چې تلل درته بیا اسان حدثنا محمد حدثنا ابن عيينة عن سليمان بن أبي مسلم الأحول أنه سمع سعيد بن الجبير سمع ابن عباس يقول يوم الخميس وما يوم الخميس ورزو د زیارت هند جمعرات او صدا خبري ورځ د جمعرات دا ډیره خطرناک ورځ وه نبی علیہ السلام فرمایل سراوړی چې لیکل درته وکما او صحابه په خپل کور کې مختلف شو لیکلو نشو دا افسوس ورځ ده ثم بکا بیا اجړل عبد الله ذی العباس حتى بلا دمعه الحسوا حتی چې لوندې کړه اوښکو د لاندې کاڼو لره دونه سترګو نه دونه اوښکې وبهېدې چې لاندې کاڼي پکې لاندې شو قلت یا ابا العباس وی ما ورته وویلې چې ای د عباس پلاره د عبدالله بیا زوی له عباس نوم شو ای د عباس پلاره وما یوم الخمیس دا په یوم الخمیس کې څه خبر را چې تا پې دونه وجړل قال اشتد برسول الله سم وجهه عبدالله صاحب ورته وایي سخته شوه په پیغمبر خدا باندې بیماري د هغه فقال ایتوني بکتفن راوړئ ما ته هغه ولې د څاروي ولې خو پېژنئ که د ولي د هډوکی نه دی په دې به مږې لیکل کوله پلن دی د سپین هډوکی مزېدار اکتب لکم کتابا چې زه ستاسو دپاره لیکلو کومه لا تزل بعده ابدا نه به ګمراه کېږئ د دې نه وروستو چرې فتنازعو صحابو په خپل منځ کې جګړه سازه کړه چا وویلې چې وله راوړئ چې لیکلو کی او چا وویل چې پیغمبر خدا ته تکلیف دی انتهایی او اسې مه په عذابوئ د الله کتاب شمه د الله بله ده او منګه کې مکمله پرته ده مې تنګوئ حضرت عمر په خلکو کې چې پیغمبر خدا مه تنګوئ نو چې دوی کله جګړه سازه کړه چا ویل راوړئ چا ویل مه راوړئ شور یې ساز کو پیغمبر خدا ورته ویل ولا ینبغي عند نبي تنازع یو پیغمبر په مخ کې دا جګړې نه دي پکار فقالو پیغمبر خدا وویلې نو قالو وویلې هغه کسانو چې چا دا اراده و چې ولیکي ما له احجر استفهموه تاسو چې وایئ چې مه راوړئ او پیغمبر خدا ته تکلیف دی نو سم خیال دی چې نبی علیه الصلاة والسلام به ګډې وډې ووایي استفهموه تاسو دا خبره فهم کړې ده پیغمبر خان خو د عامو خلکو په شانتې نه دی چې د زنکدن په وخت کې ګډې وډې وایي ګډې وډې نه وایي دا شور ساز شو فقال ذروني الذي انا فيه خير مما تدعونني اليه نبی اکرم فرمایل ذروني پرېږدئ ماله الذي هغه حالت چې زه په هغې کې یمه ډېر غوره دی د هغې نه چې تاسو ورته ما رابلئ فامرهم بثلاث نو حکم یې وکړو په درېو خبرو باندې فقال اخرجوا المشرکین من جزیرة العرب دا زمونږ ترجمة الباب دی یو دا حکم وکړو چې مشرکان د جزیرة العرب نه ورک کئ او نمبر 2 واجیز الوفد بنحو ما کنتم اجیزهم تاسو کم افود چې د باري ملکونو نه راځي سپرا د هغې دیکبال وکئ او هغې له تحفې ورکئ په هغه طریقه باندې چې زه ومه او ما به وله ورکول والثالثو درېیمه خبره اما ان سکت عنها یا د پیغمبر خوا دې نه چپ شو هغې ونه کړه و اما ان قالها یا یې وکړه نو په نسیتها ما نه یېره شوې ده
قال سفیان وای سفیان بن عیینه هذا من قول سلیمان دا خبره د سلیمان دغه سلیمانی احول خبره ده چې ما نه ایره شوې ده. دا اصل خبره دا وه چې نبی علیه الصلاة والسلام مخکې څو ځله دا خبره کړې ده په دې مرض وفات کې چې ورشه ابوبکر صدیق ته آواز وکړي او دغه زوی ته آواز وکړي چې راشي په روایتو کې راغلي دي. زه خبره کومه چې بیا وروستو داسې تمه کوونکي څه نورې تمې ونه ساتي او کله چې د مانځه خبره راغلې وه نو بیبیانو ورته وویلې چې دا ابوبکر په زړه نه ډېر نرم دی دی ستا په ځای ونه درېږي. بیا عمر ته ووایي چې لمونځ وکړي. نبي علیه السلام ورته غوسه شو تاسو خو د یوسف علیه السلام چې کومې زنانې راتاو شوې وي او غلطې مشورې ورله ورکولې هغسې کردار ادا کوئ. الله او رسول انکار کوي الا ابا بکر. دا ټولې دې نښې وې چې زما نه وروستو خلیفه به حضرت دغه ما نو دا خط هم دغه لیکلو بل څه نه په دې کې. نو دا لکه شیعګان او روافض دا خبره کوي چې هغه دا اصل کې د علي صاحب په نوم یې لیکه او دوی پکې عمر دي پکې جګړې سازي کړې دي. داسې خبره ده. د علي ځان لري لوی اوچت مقام دی، دې کې شک نشته، ډېر لوی مقام دی. خو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په شانتې خو نشي کېدی. دا عایشې ام المؤمنین خوب لیدلی و چې زما په کمره کې 3 سپومۍ رادننه شو او دا یې پلار ته وویلې. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ژوندی دی او حتی ابوبکر صدیق په تعبیر رویا کې ډېر ماهر و. نو هغه ورته ویل چې د خدای په مخلوق کې 3 بهترین انسانان به ستا کور ته راځي. نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو عایشې ته ویلې چې او کله د هغې په کمره کې ښخ شو او د هغه د بسترې ځای بستره غونډه کړی شو او هغه ځای وکنیستی شو او په هغې کې قبر ساز شو. نبي علیه السلام عایشې ته وویل، د ابوبکر صدیق عایشې ته وویلې یو سپومۍ بهترین سپومۍ خورا ده او نور د الله په مخلوق کې یو 2 خیر به نور هم راځي ستا دې کمرې ته. نو ابوبکر دغه ځای کې د ابوبکر دې شان ته وګوره. د ابوبکر دا د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم سخر دی او دوست دی او دا د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم نه کشر هم دی په عمر کې او دوی د مخکې نه هم دوستانه او تعلق او دې وجې نه بار بار چې چېرته چا به څه خبره وکړه ده پیغمبر خدا په دې باندې انتهایي خفه کېده. عمرو بن العاص په یو پوځ باندې سردار مقرر کې لیږي نو راغی پیغمبر خدا ته مخې ته کېناست. ډېر چالاکه سړی دی. تاسو څوک ډېر ګران دي جي؟ ویل عایشه. ویل نه جي په سړو کې الوم. ویل د عایشې پلار. بیا پلانې وی بیا غلی شو به چې ټول وروستو کوي بیا. باب اذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم. امام بخاری باب دی کله چې غداریو کې مشرکان په مسلمانانو باندې هل يعفى عنهم آیا دی مشرکانو ته عفا کېدی شي. حدثنا عبد الله ابن يوسف حدثنا الليث حدثنا سعيد المقبوري عن ابي هريره قال لما فتحت خيبر کله چې خیبر فتح شنو اهدیت للنبي صلی الله علیه وسلم شاة فيها سمن سم دریوانا دی زارو ته وی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په تحفه کې یو ګډ راوړی شو او پای کې زهر ګډ شو. فقال نبی صلی الله علیه وسلم اجمعوا من كان ها هنا من يهود راجمه کوي ما لپاره دلته چې کوم یو يهوديان دي او جمعوا له ټول ورته راجمه کړ. فقال اني سائلكم عن شيء تاسو نه یو څیز په باره کې تپوس کوم. فهل انتم مصدقين فيه تاسو باندې کې جما تصدیق وکړي. فقالوا نعم اهو. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فرمایل من ابوكم دا راته وایي تاسو پلار څوک. قالوا فلان دروغ ویلې
بل پلانی فقال کذبتم دروغ وایي بل ابوکم فلان ستاسو پلار پلانې و قالوا صدقت ای جی ټیک دی ویله قال فهل انتم مصدقي عن شيء تاسو ما تصدیق کوونکي دي سیزا ان سألته عنه چې زه د هغې تپوس وکړم فقالوا نعم یا ابوالقاسم وان کذبنا او که موږ دروغ ویلې نو عربته ته به وپېژنې کذبنا زموږ دروغ لره کما عربته فی ابینا لکه څنګه چې تا زموږ دروغ پېژندلي زموږ د پلار په باره کې تا ته موږ ویلي وقال لهم من اهل النار وی دا تپوسه نه کومه چې جهنمیان به څوک یهودو تا دوی ته ګورئ ښه قالوا نكون فيها يسيرا جی موږ به لږه زمانه پکې یو ثم تخلفون فی بیا تاسو به زموږ نایبان شئ پرې اور کې وقال النبي صلی الله علیه وسلم اخسئوا فيها کورې شئ ای یهودو کورې شئ پرې جهنم کې والله لا نخلفكم فيها ابدا چرته به موږ ستاسو خلیفګان او نایبان نشو په دې اور کې چرم ثم قال انتم مصدقي عن شيء تاسو ما تصدیق کوونکي دي سیس په باره کې ان سألتكم عنهم چې زه هغې تپوس تاسو نه وکړم فقالوا نعم يا ابا القاسم قال هل جعلتم في هذا الشاة السم دا راته ووایه چې تاسو په دې ګټ کې زار نه دی اچولي فقالوا نعم اجي اچولي دي پکې قال فما حملكم څه شي باعث کړی تاسو په دې زارو اچولو باندې قالوا اردنا ان كنت كاذبا نستريح منك منګه اراده کړې وه که ته دروغجن یې او پیغمبر نه یې نو خلاص به شو منګه ستانه او ان كنت نبیا او که ته پیغمبر یې لم یضرک دا به تا ته هېڅ ضرر در نه کړي بس دی انشاءالله بیا به ووایو لکه تا کمره سازه کړه